حضور پاک فرمائیں وی ما تا خدای دوزخ کی خزیں کھولے بینما اریت النار فاذا اکثر اهلها النساء خزیں پکڑے رہے نو تپوستے شو بما یا رسول اللہ دا خزیں دوزخ کی من ڈیرے وے وی بے کفرہن وی دا ناشکر دے وی اکفرن اللہ دا خدای ناشکری کئی وی نے اکفرن العشیر وی دا خاون ناشکر دے نو بیا رسول اللہ مبارک ور مثال ورکی دا خزو د سور د سوا کاله مخ کې خزو لو احسنت الى احداهن الدهر وی کټول مر خزو سره خېګړاو کې ثم رأت منك شيئا او دومره غلطی ده کې صحیح کړه ډوډۍ ولا راوړې جامې راوړې پیزار راوړې میوه ولا راوړې او دومره پټې غلطی ده کې صحیح کړه سوای ما رأيت منك خيرا قط اے سړی تا نه خما په جون کې چې ته خیر نه دی مونتله نو سړی وی چې کوتک وی د خدا کټ د بازو مرا او د اولو لمه ولا راو بغوله چې د خبيث لور دا قیمتي جامې چې چولی دا څه شی د خیر دی کنه دی دا د پلار راوړي دي او دا بیګا چې د چرګان خوړل او میوه د خوړې او شوند پیواو دا د پلار راوړي دي دا مان دی راوړي او دا د وګدو سکو کېړې چې د پخ پوکړې دي او ټقار ته وباسه دا د لما نه دی راوړي دا د پلار راوړي دي دا لنټري کور کې چې اوسېږي او دا پوډي تکلیف چې ډاکټر د پمنډس غانو او چې دا وادي اے په خدای قسم مړه تاسو مونږ خلاړو غرق شو غره ارس خزو وال چې دا سړی وادي خپل واده چې دا سړی یا دوا جوړه یا درې جوړه زما چې وادو یو جوړه و یو جوړه اگر زیال پخوانی زیال کبیسونه و اگر سپین پرتون دا زما دا واده یو جوړه او چې ستاسو ودونه یا به دوا جوړې وي یا به درې جوړې وي او د خزې خپل چې وادي سالوې 50 جوړې دا میخه ده چې دا دومره کتې په ځان اچي او یو جوړه په 1000 او 5000 او په یو لک روپۍ باندې دا مینه د خوخه دا جوړو دا جوړو دا جوړو دا او چې د چته پردې وادي چې تر ترور د لور وادي وي او دا ماما د لور وادي وي ټینګ شوتا مال به دومره جوړې راوړې په دې سکه دا یو د برات تا دا بل د واده د شپې د نکریزو ده دا بل پکې د ولیمې ده دا بل پکې د میلمنو دروازه ده دا بل د خپیرته ده دا بل پکې د خپې تنګ ده زه تا وګوره غر کې کړو په خدای یقینو کا خزو چې سو هغه نه وی وال نه چونه کړه نه چون ارسه او بیا سوي یاره جی اسلام کې زمون حق نشته دی اسلام کې ستا حق نشته مرداری ته خو به جمده خخوله تو خو به په قبر کې جمده خخوله مردار تعالی خو په میراث کې حصہ نه در کولا دا خو اسلام درکړه تعالی خو مہرونه نه در کول دا خو د اسلام مہر درکا تعالی عزت تر کو د کور سردار کړي د کور سردار د خزا ستا جامه په خاوند د لبه پر د دل خيو کبدي د لبه وروړي ستا ډوډۍ په خاوند د خيو کبدي د لبه وروړي ډوډۍ په دل وروړي نن مې چرپ تل شوی دی غدل وروړي نن مې میوه تل شوی دی غدل وروړي او نن مې د ترور د لور وادر پینځه جوړه غدل وروړي کېړې دل وروړي لنټري کورې د ته جوړ کړي دی د خلینه د ټکی نيسته چې دل پورا کوي نور سکه خورې مې سر مولانا بیجګر صاحب خدای پاکو بخي هغه وی د خزم ټول حقونه پورا کړی دي خو یو حق پاتې دی او ادا دی چې وی د بالا مانې په دې بازار کې زور ته په بیم شمودار باندې را سوارش نور څه کوم در سره نور څوک په شاخو دې نشو ګرځولې مردار خلینه دې ټک نیست کې د لامباز غلولې لار کرزم دلاله شه نه زه نشم ته موټر راواله زه په چینچی کې نشم ته زما ملا خوږیږي د چه پیدا چې پلار کاروي نو ملا خو دې نه خوږیدا چې په ډوله کې راز غلول او کلقه دې کول نو ملا خو دې نه خوږیدا اوس دې ملا خوږیږي او سبب را بل موټر نو
ګوتې شمېره غر کې کړې کوه ګوړ او کله درته څه وایي کله به راته وایي ای سړیه ستا د سر مې د پیر بابا تور چیلې منلې دی دا چې پیځې نو دې هم داسې نیې شي خوشحاله شي چې د ښځې خو زه ډېر خوښ یم او زما د سر یې تور چیلې منلې دی ولې چیلې به د خدای په نوم منې د انسان نه ده ګناه ده کفر دی نظر خو عبادت دی د خدای پاکې او تور او سپین پکې دا چا راوستی دی نو دا ښه دي په مقل قوم دی په خدای یقین وکړه څوک زمونږ ورسره ژوند دی بې د ښځو نه بله ګزاره نه کېږي خیال دی را ما یو ځل ترجمه کې وې مې دا ښځې به یارانه تپوس کوي زمونږ دا ښځې به په اخرت کې کوم ځای مې دا نیکانې ښځې به جنت ته ځي که خیر او دا به تاسو سره په جنت کې یو کس اواز وکړه دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو مې دا هلته بلاګانې به نه دا به هلته نیکانې صالحانې به دینداره به هلته به یې قڼ نه بیږي او نه به هلته بلغم راځي او نه به هلته د خولې نه لاړې بیږي هلته به پاکه ساکئ او د حورو سرداره مئ نو خبره مې دې پورې کوله چې ناشکري پکې ډېره زیاته ده دا خو رسول الله مبارک فرمای نو دا یو ټکي مې د خولې نه ووته خو داسې ونه کې ګورئ چې کوتک راوالی وې غربې نوال منه دي د ښځو ښځو سره ظلم به نه کوئ زمونږ بعضې خلک سړي ګورئ ښځو سره ظلم ډېر زیات کوي په معمولي خبره یې راګیره کې وې دربئ نه وال به نه کړي وال خو د پښتنو خبره د خرو کار دی په معمولي خبره ورته طلاقونه وایي د دې نه به ځان ساتئ طلاق مناق بنا چې بلکل د طلاق نه به ځان ساتئ زمونږ په علاقه کې یو ښځه راغله خاوند ورله 3 طلاقه ورکړي چې راله ماته مسله پیش کوي دغسې د ښځې له خاوند 3 طلاقه ورکړي زه ښځو سره نه میلاوېږم زما عادت دا دی چې ښځو سره نه میلاوېږم نو درنه زنانه ناسته وه نو ما ته د وړو مور وې چې جینۍ خو ډېره ښکلې جینۍ ده او داسې د غریبانانو کور ده خو چې خدای په دې غریبانانو کې داسې حوره کم ځای پیدا کړې ده ډېره ښه شته او داسې ښکلې جینۍ ده د قد و قامت او د رنګ نه چې حیران به شي چې دې سپېره ونه ولې طلاق ورکو ما وې دا ښځې خو ته صفت کوې چې ښکلې ده دې جینۍ وې یو او مې که خاوند ته دې وکتل د ډېران د غورځولی دی دا څخه مخ یې نیولې د تپلې او د اوږده غاښونه 15 ګزه بار راوتې او څخه شونډې یې نیولې دي او دا چیپړ لکه څښاک کیله چې داسې مخ یې دی وی دې سپېره دې ښځې له طلاق ولې ورکړه ښځه د پردې نه دې خوا شوه ما ورته وی ولې دې طلاق ورکوه هغه غږ نه کو غلې ښځې ته مې وی پردې نه پورې غاړه مې ولې دله طلاق درکړی دی وی مولوي صاحب رښتیا درته ووایم ما وی رښتیا خبرې کوه دروغ ولې وی دا مې سار مانځله پاسه نو 3 طلاقه یې راکړل یاره چې خښته مې اوچته کړه که نه مې اوس دې په دې مازدیګر وام خو کسانو رونیوم دا خدای مردار که سار مانځله دې پاسه شکر نو باسې چې داسې ښځه خدای درکړې ده دې مخ ته دې وګوره چرمخکی په شان څخه مخ دې نیولې دی څومره ښکلې ښځه خدای درکړې ده او یقین په خدای که ښځې مولوي صاحب که څه طریقه جوړېږي نو خیر زه ورته تیاره یم خو چې ده سره زما دا کور روغ شي وی ما له بړونه د دنیا ډېر دي ډېر خلک مې غواړي خو دې سپېره له سبا څو ښځه نه ورکوي دا زمونږ حال په معمولي خبره طلاق او طلاق او طلاق که مور کره لاړې طلاق دی که پلار کره لاړې طلاق دی که رور سره دې خبرې وکړې طلاق دی وایي طلاقي د وسه ما له ډېره غوسه راځي داسې انسان ته ته خپله خور لرې که نه لرې که ستا خور ته څوک بې ځایه طلاق وایي خفه کېږې که نه که ستا لور ته څوک طلاق وایي ته خفه کېږې که نه او چې شړق شي دا مخ ولو وایي غاښ ته وباسي د غریبې نه بیا ورته وایي ډاکټر لی بوځي وایي ډاکټر ته داسې مه وایه چې دی والې ما دا مې غوس خوړه نو غاښ پکې وتی دی نو که ډاکټر ماشوم خو نه دی خوار شي ته خپله لور نه که ستا لور له څوک سپېړه ورکړي خفه کېږې که نه دا هم د چا لور ده که نه
د خپله خور نه یې نه چې ستا خور له څوک څپېړه ورکړي ته خفه کېږې که نه دا هم د چا خور ده نو ظلم به نه کوې ښځو سره زیاتی به نه کوې زما په خدای قسم رسول الله مبارک اخیری وخت کې اعلان کړی دی الا فاتقوا الله فی النساء خبردار د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ انهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو لاسونو کې قیدیانې دي که ته پرېږدې غریبه به پلار کره لاړه شي که نه پرېږدې نه شي ته نو ظلم به نه کوې د ښځو سره زیاتې به نه کوې خو ښځو لم پکار دي چې د خاوند سره ښه ژوند تېری مصیبت دا دی چې ښځې ښه ژوند نه دینداره به تېری بېدینه به نه تېری خواښې به او انګور به راولي او په واده به ګډېږي چورلکې به وایي د زوی مې واده دی او چې د ډولۍ نه یې کوزه کړي نو په ښکلولو پې ستړي شي دا زما انګور ده او دامره رانجه او ګلي خار او نکریزې په بازار کې شاټ شي بوډۍ داسې ګډېږي خو چې یو 5-6 ورځې تېرې شي 5-6 ورځې او د بوډۍ نه دې تپوس وکړو چې انګور دې څنګه ده وایي دا خدای مرداره کا ته غلی شه هلکه بیا به د انګور بد به وایي وی دا خدای مرداره کا بس زوی رانه واغېشته نو چې زوی په دې نړه کېده نو ولې دې وله ښځه کوله زوی رانه واغېشته او دا په بورو بادام او غوزان را چلیږي ته به دا میخه رسه په بورو ټوله شپه ټقار راخېږي هغې غریب چې ته په جورابه کې اطرخ بجې کې یو 2 بادام یا 2 غوزان پټ ښځې لا راوړې نو دا بوله نه راوړي او دا وی ټوله شپه د کوټې نه ټقار خېږي خدای خبر چې کټ ته ټقار کوي او تا ته د غوښ ټق ښکاري نو دا ظلم مه کوه دا جورابه مخ دې نیولی دی انګور سره ظلم کې خپله لور اینې که نیینې دړۍ پوسکې دا ظلم کوي زیاتې کوي زوی لمسی ښځې ته ولې زوی لمسی ښځې ته انګور ته غریبه پردی لور خور دې کور ته راستې ده برداشت وکړه برداشت بعضې خواښې ډېرې ښې وي انګور بلی انګور نه چې تپوس وکړې خواښې دې څنګه ده وایي که دا بوډۍ خدای مرداره کړي با بوډۍ ولې ته دې کور کې چې نن سردار یې د دې بوډۍ د وجې نه سردار یې ته چې دې کور کې نن مزې کې د چا د مخه دا دې بوډۍ راوړی دی دا دې بوډۍ ماشوم لوی کړی دی ته ولې دې بوډۍ دې کور ته راوستی ګوره دا ټولې خبرې کله روانېږي دا چې دین نه او چې خواښې دیندارئ په خدای قسم انګور به داسې ګڼي لکه د خپلې لور په شان دی او چې انګور دیندارئ نو خواښې به داسې ګڼي لکه د خپلې مور په شان دی خپې به داسې انګیندې ملي دي چې هغوی د خواښې خپې وینځي سر وله وینځي سر وله ګومنځئ جامې ورته بدلئ او که خواښې په کټ کې غریبه پرته ده او فالج والې د دقه انګورې خدمت کوي خو دا کمه انګور ده چې دینداره او خواښې چې لاس پورته کوي انګور ته دعاګانې کوي دا کمه خواښې چې دینداره اصل چیز دین دی زمارو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ له کوم څیز خوښ کړي په خدای قسم د دواړو جهانو مبارک سردار دا په خپلو ښه امتیانو سړو په ښځو ډېر زیات مهربانه دی قسم په خدای که دونه مونږ مهربانه یو څومره چې خدای مبارک پیغمبر محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه وسلم په خپل امت مهربانه دی موږ ته هغه چې کوم اصول ښوولي دي په حق عمل پکار دی نو احمد علی لاہوری صاحب وی ښځې نه مې پلار تپوس وکړه بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا خاوند دې څنګه نو وی ښځې مې ورته وی چې بابا په دنیا کې به مې د جنت قصې اورېدې ما وی جنت به او په جنت کې به خوشحالی وي وی بابا الله په دنیا کې جنت را کړی دی لاہوری صاحب به وی یہ وہ وقت تھا جب احمد علی نہ تھا اب احمد علی ہے وی دا هغه وخت چې دا مرتبه مې نه وه اوس خو مې دا او ما ته ښځې جنت ویلي نو یاد ساتئ رونو جینۍ که ورکې دینداره له ورکوه هلک لکه ګورې دینداره کوه بس کور به دې جنت او د واده نه پس د شریعت مطابق زندگی تېروه
د ښځو سره به ظلمونه نه کوي. په دې خپل له لاس کې ده چې زما لور وادي او څوک ظلم کوي زه خفه کېږم که نه، خو دا هم د چا لور ده که نه. زما خور وادي څوک ورسره ظلم کوي خفه کېږم که نه، دا هم د چا خور ده که نه. پس دا سوچ به کوې، د خپلې لور په نظر به ورته ګورئ، او جینۍ له پکار دي چې خپل ستر خواښې ته د مور او پلار په نظر وګوري، ژوند به خشته تېرېږي او ازادي به نه کوي، د شریعت مطابق زندگی به تېروي. دا اصول دي مونږ ته خدای او د خدای رسول ښودلي، پرده به کوي، دا اصول دي مونږ ته خدای او رسول ښودلي.